د عوامي نېشنل پارټۍ تحصیلي رستم رهنما د اقبال حسین په ستړو د مختلفو پارټو غړو په NP کې د شمولیت اعلان وکړو. د حوالې سره په تحصیل رستم یونین کونسل مچي کې د یوې درنې شمولیتي جلسې تابیا شوې وه چې پکې د عوامي نېشنل پارټۍ ذمهوارو ملګرو او کارکنانو په لوی کچ ګډون کړی و. په دې موقع د اقبال حسین، سید محمد سخیل باچا او ایاز خان په کوششونو د مختلفو پارټو سره تعلق لرونکو خلکو په NP کې د شمولیت اعلان وکړو. شمولیتي جلسې ته د عوامي نېشنل پارټۍ سینیر نایب صدر امیر خیدر خان خوتی، ضلعي صدر عمران ماندوری، تحصیلي رستم رهنما اقبال حسین، سید محمد سهیل باچا او احمد علي خان ویناګانې وکړې. امیر خیدر خان خوتی وویل چې نورو سیاسي پارټو له پارلماني سیاست ضروري دی او موږ له د پښتون بقا. دی وویل چې د ملک بنیادي مسله الیکشن نه بلکې امن او امان قیام غټه مسله ده. امیر خیدر خان خوتی وویل چې پښتونخوا کې اول امن او بیا شفاف الیکشن کول ډیر ضروری دي. د کیمرې ټیم سره عمر خاکسار، رستم نیوز، مردان.